سلامونه احترامات ګرانو کتونکو علب خان شیرپو یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی او په عالمین ایجوکیشن سیسټم کې موجود یم د 400 نه چې د ټولې پښتونخوا دومره لویه اداره خو مخکې خبرې په دې نه کوم چې زه صفت کوم زه برته پریکټیکلي ښیم د هغې نه پس به فیصله په تاسو وي او زه به بیا بس مباحثه کوم او عالمین ایجوکیشن سیسټم علامه ډاکټر محمد شفیق امینی صاحب یو ډېر لوی کاوش 400 خلکو د پاره وکړو خلکو له زړه ورکړه سرمایه کاري یې وکړله په اربو روپۍ باندې شولې او د اعلی نه اعلی تعلیم چې تاسو د ایچ اس ان خبرې کیږي یا د بل کیږي ډېرو د لویو لویو ادارو موږ نومونه اورو د لاهور او د کراچۍ خو الحمدلله د پښتونخوا په 400 جیاباد شریف کې چېرته چې د ډاکټر صاحب پرزن په 15 عالمي ملکونو کې اول پوزیشن اغستی دی هغه هم د جیاباد شریف او بیا یې باباجي صاحب عاشق رسول فخر کشمیر الخاج محمد امین باباجي صاحب د هغې د سرپرستۍ لاندې د سوري لاندې ګرانو کتونکو دغه هر څه به درته ښیم زه چې په لومړي ځل کله د ادارې ته رالم اوس یو خو په بنیاد چې کله دې ښودې کېده او نن چې مې وکته ما داسې کرسۍ چېرته نه دي لیدلې ما داسې کمرې چېرته په سکول کې نه لیدلې ما داسې خال چېرته په سکول کې نه دي لیدلې ما داسې باترومونه چېرته په سکول کې نه دي لیدلې ما داسې بلډینګ چېرته نه دي لیدلې او داسې پوره نه ماحول چې یو خو د دې ځای خپله ښکلا ده چې دې ځای ته راشي نو خو داسې سکون دی په یو بلډینګ دننه کینټین هاسټلې مدرسه لوی جومات او د اعلی پای سکول زه ډومبنۍ کمرې ته ځم چونکې دغه د پرنسپل کمره ده زه چې دې ځای کې موجود یم دا د پرنسپل کمره ده بلکې سټارټ په چې کوم دی نو زه دې ځای نه واخلم چې دلته کې تاسو ډومبۍ راځئ داخلي اخلئ نو دلته کې داخلو دپاره چې کوم دی به کسان ناست دي رجسټریشن باقاعده چې کوم دی د عالمین ایجوکیشن سیسټم روان دی تاسو راتلی شئ دلته کې ستاسو داخله به کېږي پرنسپل صاحب کمره درته ښیم چې دا باقاعده وګورئ جي د پرنسپل صاحب کمره چې دا دلته کې پرنسپل صاحب به ناست دي دغلته کې به سټاف ناست دي زم به ډومبنۍ هغه کرسۍ هر څه به درته ښیم پروګرام به لږ اوږدېږي خو دا د 400 د خلکو دپاره غوره ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې دې کې د تعلیم معیار ته به وګورئ کمرو ته به وګورئ او بیا پیس چې کوم دی چېرته کمرو ته مالته ویلو که نه دا کرسۍ دي جي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 کسانو دا دومره لوی خالي د 11 خو داسې کښېني دا وګورئ جي او ډېرې مضبوطې خو دا د ماشومانو لپاره دي دا میز لکه ما کتلي دي ما سکولونو ته ډېر تللی یم ګرانو کتونکو خو دلته کې چړه څونه باسه او راشئ وګوره خال ته وګوره دې خال ته وګوره دې خال دې ښکلا ته وګوره چې ماشومان د کمرو نه بار روزي نو هغوی ته کوم ماحول میلاویږي بیا په دغه ماحول کې چې تاسو ګورئ نو دلته کې ناستې پلار راغلي والدین راغلي د بچو انتظار کوي د هغې دپاره دلته کې د سټاف دپاره پوړی دا خو صرف ما تاسو ته یو کمره وښودله زه پریکټیکلي ښیم پروګرام به اوږدېږي خو د دې پروګرام نه مزه هم واخلئ چې علامه ډاکټر محمد شفیق صاحب کومه خواري کړې ده د 400 خلکو دپاره کم معیاري تعلیم چې کوم دی د هغې سیسټم روړې ده دا وګورئ جي کلاس روم کم کلاس دی کم دغه دی خو دی دغه ته وګورئ جي داسې خو چېرې داسې دغه خو ما نه لیدل چې ماشومان ناست دي یاره زه ډېرو سکولونو ته تللی ما دا وګورئ چې دا میزونه ښکلې ډیسکونه ښه چې کتاب میتاب د هغې دپاره المارو ته وګورئ دونه زبردست المارۍ رڼاګانې د بجلی سیسټم چې کوم دی بلکل ټیک ټاک سولر سیسټم جنریټر یې دغه دلته کې بجلي نه دي چونکې 400 کې لوډ شیډنګ ډېر زیات دی خو دلته کې هغه سیسټم نشته دی دا وګورئ جي دا ډېرې زیاتې کمرې دي خو زه پکې هسې پکې یو څو کمرې درته ښیم ګرانو کتونکو دا کانفرنس روم دی سټاف هم راتلی شي خال هم دی یو ماشوم دی تقریر کوي د سټیج دلته کې به لګوي یو باقاعده لوی سیسټم به دغه ځای کې لګي وګورئ جي ډیجیټل چې کوم دی باقاعده په دغې ورته هغه د سکول یا تعلیم یا نقشه یا نور څه دې ځای کې سټاف ناست دی خو دې ته وګورئ جي خو دومره غټ خال چې کوم دی اګزام ورکوي د اګزام خال هم دی کانفرنس روم هم دی او ورسره چې کوم دی نو میټینګ روم هم دی چې ایمرجنسي کې میټینګ کوي دا وګورئ جي دلته کې سټاف ناست دی بله خبره ورسره پتلو تلو کې دا درته کومه چې دې وخت کې راځې دا د روزګار یو ډېره لوی موقع ورکړې ده
څه 14-15 پورې سټاف اخیستې شوي دي د الله معیار چې د هغې کومه کوالټي ده کوي هرې کمرې ته چې ځې نو زه هسې مېړه وایي چې یاره دې کمرو کې لږ وګرځم ډېره زیاته مزه کوي خو زه بهرحال دا وګورئ چې که سر بس اوس خو د پارسۍ دغه دی خو زه دا به بیا حمزه صاحب چې کوم دی نه په دې باندې پیږي چونکې ډېر زبردست او راشي زبردست ښه ډاکټر صاحب سره مې خبرې کولې نو ډاکټر صاحب وایي چې په کمره کې به دننه ماشومانو ته جولې وي ښه په دننه اوس چې کوم دی نو زانګوګانې وي دا وګورئ جي پریکټیکلي ته په دې ښیم چې دا تاسو وګورئ دا کمره جوړه نه ده دا کمره لا جوړه نه ده دې کې به جولې ماشومانو لپاره لګوي نو دا زه تاسو ته چې کوم دی نو پریکټیکلي باقاعده چې کوم دی دا درته ښیم دا بوډونه وګورئ چې بوډونه وګورئ دی بوډونه دي نو ګرانو کتونکو دا زه چې کوم صفت کوم دا کم دی ما سره الفاظ په دې ختمېږي چې روژه ده که نه نو زه دا وګورئ چې د ماشومانو لپاره پلی ګروپ چې کوم دی د پلی ګروپ داسې بینچونه خو مې وګورئ دا نور سکولونو لپاره یو ډېر لوی معیار دا باقاعده ماشوم چې کوم دی نو هغه ته د سټیج دا ډېر ضروري څیز دی وګورئ جي هرې کمرې دا خال دی ښه دا زه تاسو ته یو څو کمرې ښیم خو دا د پلی ګروپ او دا زه تاسو ته صرف د یو څو کمرو دغه ښیم چې بهر روزي دا وګورئ جي دا وګورئ دا ښکلې دا سړک دی هغه سرکاري سکول دی دا چې کوم دی نو دا ښکلې روډ دا مخامخ چې کوم دی دا مین سړک دی دې ځای کې سویمنګ پول دی دې ځای کې نورې جولې د هغې پروګرام دی دلته کې د بره چې کوم دی نو په دې باندې بیل سیسټم دی زه به تاسو ته د فیمیل لپاره هم اړه ښیم دا وګورئ جي ہم آپ کو الامین ایجوکیشن سسٹم میں خوش آمدید کہتے ہیں دا چې کوم دی العلم نور یو ګرانو کتونکو دا ډاکټر علامه محمد شفیق صاحب چې دا کم کوشش او خصه کړې ده یو یې خوا یې خلکو ته دا وښودل چې سرمایه کاري وکړي داسې بلډینګ د افتتاح نه تاسو ډېرو سکولونو ته ګرځئ خو داسې بلډینګ داسې کولو کمرې داسې کولو خالونه داسې کرسۍ داسې ډیکسونه داسې المارۍ داسې پوړۍ داسې د بجلۍ سیسټم د کیمرو سیسټم دا هم چېرته بل ځای کې نه وي لیدلي په ټول خال کې او په هر ځای کې چې کوم دی نو کیمرې لګېدلي دي په هر ځای کې کیمرې لګېدلي ګرانو کتونکو دغې سکول کې چې ګرځئ والا ډېره مزه کوي الله پاک دې کامیاب کړي کامیاب په دې دی چې کومه سرمایه کاري کړې ده او په کوم انداز کې لکه ما سکول ته تاسو ځئ که نه لکه زه داسې دې کمرې ته رالم کمرې ته رالم ماشوم کېناسته استاد دغلته ناست دي خپل بیګ کې چې کوم دی هغه دې ځای ته یې ځوړند کې دلته کې دا وګوره یو کونډه دی یو کونډه ده دې کونډې ته دې بیګ ځوړند کړه څه کتابونه دلته څه دلته کې لیکل کوه نو یاره چې په دې ماحول کې ماشوم زده کړه نه کوي نو بس بیا باسې ابس وي بل دا د یخو که د ګرمۍ موسم دی او د یخنۍ چې کوم دی نو هغه د یخنۍ موسم دی دا څنګه چې ما تاسو ته خالونه وښودل څنګه چې ګوره جي دا سیسټم ښه ګرانو کتونکو الامین ټرست چې کومې د داخلو دي نو داخلي روانې دي دلته کې چې تاسو په عمرزو کې په یو عام سکول کې کم داخلي فیس ورکوئ هغه د الامین ایجوکیشن سیسټم دی الامین ایجوکیشن سیسټم د دې مقابل اداره چې کومه ده تا ته په پښتونخوا کې نه میلاویږي دې کې چې دا کم معیار سره دا ډیکسونه دا ماحول دا ناسته په ټوله پښتونخوا کې درته نه میلاویږي دا چې کومه خبره کوم چیلنجي درته کوم ګینې راشئ او د دغه سکول دوره وکړئ دغه سکول کې وګرځئ دغه سکول کې کښېنئ او دغه سکول چې کوم دی تاسو وګورئ نو داخله چې کومه ده په عمرزو کې یعنې په دې کوم کلي کې چې دا لویه اداره جوړه شوې ده د هغې عمره پیس چې کوم دی دلته کې یو سړی د سی وي جمع کوي د میل دپاره دا سیکشن دی فیمیل دپاره چې کوم دی نو دا سیکشن دی په دې باندې بره چې کوم دی نو بیا برم ښه زبردست چې کوم دی نو ځای دی اخوا ته هم ګورئ مخامخ چې کوم دی نو هغه لار هم تللې ده دې ته یو شمېر هغه ګیټونه هم چې کوم دی نو هغه هم تللي دي هغه ځای کې د جولو سیسټم دی ډېر زبردست سیسټم چې څنګه هغه کټکۍ کولو شوله نو هلته کې دی باترومونه چې کوم دی نو داسې باترومونه چې ډېر ویل فینش باترومونه دې کې وتلي دي په دې سکول باندې ډېر زیات باس مباحثه کیږي خو بهرحال نن دپاره دومره بیا به راځم
او هغه خبرې به اترې به کومه خو یو د باباجي صاحب عاشق رسول پهر کشمیر الخاج محمد امین باباجي صاحب نوم ژوندی دی خو نوسي یې سم ژوندی کا چې د هغې لکه د دې ادارې نه پته دا لګي چې د پیسو ګټه مرام نه دی چې زه پیسه ګټم یعنی کاروبار بزنس خلکو له معیاري تعلیم ورکول انسانان جوړول د مدرسو طالب علمانو دپاره پکې ډېر لوی رعایت دی د یتیم دپاره پکې دې وخت کې خواب دی خواب یتیم ماشوم چې کوم دی خواب دی او سل داخلي چې کوم دي دا هم درته وایم ړومبنۍ بالکل پرې دي نو دې کې سیټونه دي ښه دې کې چې کمرې بک شوي نو بیا نورې داخلي هم نه کوي دا هم یاد ساته نو ړومبې چې څوک راغی پهلې آیه پهلې پایي نو چې څومره زر تاسو راشئ خپلې داخلو کې خپل بچیان راولئ او په یو ښه ماحول کې په یو ښه سکول کې تاسو خپل بچي چې کوم دی نو هغه داخل کې انشاءالله مزید به په دې باندې خبرې اترې کوو خو یو وارې زه تاسو ته بیا وایم چې الامین ایجوکیشن سیسټم سرپرستی یې کوي ډاکټر علامه محمد شفیق صاحب او دننه د دې سکول دننه پارټي بازي نشته بله څه خبره نشته اداره ده د پاکستان د اعلی نه اعلی معیار تعلیمي اداره چې ته یادې نو هغه به تا ته الامین ایجوکیشن سیسټم کې هغه شان د تعلیم درکړې کېږي هغه شان ماحول به درکړې کېږي د هغې نه ښه کمرې به درکړې کېږي د هغې نه ښه ډیکسونه او د ناستې ماحول به درکړې کېږي نو ما خو صرف هغه کار چې پکې روان و هغه ټیم مې کته خو چې نن رالم کمې کمرې ته م بوځم نو ډېر زبردست چې کوم دی نو الامین ایجوکیشن سیسټم په دې باندې نمبر دي ایغ په نیغه رابطه کوي حاجي آباد شریف کې دا اداره ده حاجي آباد شریف کې او دا د ټولې چارسدي دپاره د فخر خبره ده د چارسدي چې د کم ګوټ نه ماشوم راځي دلته داخلوي د هاسټل تنظام هم شته کینټین هم پکې دننه شته ډېر زر د دې به خپل ګاډي وي او بیا به چې کوم دی نو د کلو نه ماشومان روچتوي دا د شهرونه یو برانډ دی الامین ایجوکیشن سیسټم او بیا خو باباجي صاحب خو دې برانډ ده د باباجي صاحب نوم چې کوم دی بیا د هغه نوم ژوندی ساتلو لپاره چې کوم دی نو هغه ډاکټر صاحب او د ډاکټر صاحب پرزن چې کوم دی دې وخت کې په 15 عالمي ملکونو کې انټرنیشنل ملکونو کې پس پوزیشن واغسته هغه هم د دې حاجي آباد شریف بل او هغه هم په دغه سکول کې وي نو الامین ایجوکیشن سیسټم کې داخلي رواني زر راشئ مننه ګرانو کتونکو په دغه الامین ایجوکیشن سیسټم کې موجود یو لوی اداره ده پکې به ستړی شي چې ګرځې خو پوړی ښکلې بره دا وګورئ چې بره چې ځې نو بره بیا بیل سیسټم دی دا کمرې دي کمې کمرې ته هم بوځم هره کمره کې چې کوم دی نو دغه ماحول دی خو اصلي خبره دا کومه چې ماشومان د یو چاردیوارۍ دننه کیل کود کوي د دې لپاره کلو ماحول کې میدانونه دي لوی د لویو دپاره هم دي او د وړو دپاره هم دي نو دا چې کوم دی نو دا دلته کې بیل سیسټم دی دلته کې رالی ماشومان لپاره دې ځای کې دا جولې لګي دا وګورئ جي دا ښه دا لا سیسټم روان دی خو دا صرف زه تاسو ته ښیم چې دلته کې ماشومان دې ځای ته رالل نو دا وګورئ جي سویمنګ پول دی پکې دلته کې باقاعده چمن زبردست چمن سویمنګ پول نو دا لا دې کې کار روان دی خو دا خو هغه ابتدایي دغه چې کوم دی ښه بیا دا څونه ګول سیسټم چې دا کړی هسې بره له خېږم راځئ او زبردست دې ته وګورئ ښه جي دا په کوم انداز کې چې کوم دی نو دا جوړه شوې ده دا وګورئ جي دا وګورئ ماشومان دلته کې راځي لوبې کوي بره چې کوم دی نو بیا بره ډېر زبردست سیسټم دی نو الامین ایجوکیشن سیسټم دا ډېره لویه اداره ده دا میدانونه دا وګوره جي دا د دې الامین ایجوکیشن سیسټم میدان دی ښه دا میدان چې کوم دی دا د الامین ایجوکیشن سیسټم میدان دا وګوره جي دا میدان دی دا چې کوم دی هر کال باباجي صاحب عرس مبارک چې کېږي د سکول اداره چې کومه ده دا بالکل د هغې نه سیټ ته را دا وګوره جي دا وګوره زبردست یو ماحول دا وګوره جي دا بورډ وګوره جي الامین ایجوکیشن سیسټم دې خوا بره چې بیا ځي نو بره بیا زبردست دغه دی نو خپل ماشومان راولئ ډېر ښکلی سیسټم ښکلی ماحول ډېر په زبردست ځای کې دغه جوړ شوی دی نو زر داخلي پکې وکړئ